چا باندې څه قسم سپوڼې وي یا خارخ وي یا په کوم ځای باندې دانه راختلی وي او هغه ځای خراب شوي وي، زخم خراب شوي وي، یا د چا لاس باندې کوم زخم جوړ شي هغه خراب شي، بیا ښه کېږي نه ورسره هغه اوبه کوي یا داسې وي چې بالکل پوټکي بالکل بدل شي. نو که دغسې صورت په چا باندې هم راشي او دغسې مسله وي، خاص کر د خارخ دپاره چا باندې چې خارخ وي یا سپوڼې راوتې وي، سپوڼې هغه خلک وایي چې بدن خوش شي او هغه سپینې سپینې اوبه ترې راځي یا خارخ کې او خلک یې ګرۍ او زیاتېږي او کمیږي نه. که داسې مسله په چا باندې هم وي د سپوڼې، نو هغې دا عمل ضرور وکړي. انشاءالله العزیز ستاسو د خارخ یا سپوڼې دا هغې سره ضرور ختمیږي. عمل دی د سوره بقره آیات ته، د قرآن مجید آیات ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. دوه طریقې دي، دوانو طریقو سره به فایده کېږي چې کومه طریقه به تاسو هم کوئ. په دوانو طریقو سره به انشاءالله ستاسو د سپوڼې که هر څومره سپوڼې که څومره وخت سپوڼې هم وي ختمیږي به سره. یو طریقه دا 3 دانې ستنې به راواخلې، سوی چې ورته وایي د جامو ګنډلو ستنه، هغه به راواخلې 3 دانې، 3 واړه په لاس باندې ګرځي، مطلب چې کوم ځای باندې سپوڼې په هغه ځای ګرځو، دا وسوه بسم الله الرحمن الرحیم. فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. یو ستنه باندې اووه ځل دا ویل دي، په هغه ځای باندې ګرول دي. بېشکه په هر ځایونو باندې وي، ستنه باندې دا ووایه، په هغه ځای باندې ومږه. یو به چې کوم دی اور کې واچي، بله باندې اووه ځله ووایه، هغه روان اوبو کې لړکې، او درېیمه چې کوم دی په هغې باندې ومږه او هغه به چېرته ځمکه کې ښخه کړه، چې کوم ځای کې خورونه ځمکه وي هغه ځای کې ښخه کړه. انشاءالله چې څه قسم دا ستا سپوڼې وي دا به مکمل ختمیږي ورسره. دویمه طریقه دا ده، د ماچس تلې به راواخلې، ماچس تلې د هغې چې کوم سر دی کوم ځای نه اور بلیږي هغه ځای به دغه کې هغه ځای باندې به ولیکي فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. په هغه د ماچس د تلې په سر باندې په هغه زخم باندې لیکلو کې چې کوم ځای کې دا زخم جوړ وي یا کوم ځای کې دا خارخ وي یا کوم ځای کې دا سپوڼې مسلې په هغه ځای باندې به ولیکي او هغه چې کوم دی بیا هغه تلې چېرته اور کې وسوځوه. نو انشاءالله دغه مسله به ستا مکمل ختمیږي. الله تعالی دې موږ او تاسو رضا شي. الله تعالی موږ